بسم الله الرحمن الرحيم. الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما، نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت أمرا راكبين. فدي عبارت کې مصنف تاسو ته د حال تعریف او دغه احکامات بیانوي. حال لغوی معنا صدا کچره تا مصدر وي نو لغوی معنا یا پیرنا. او کچره دا اسم جامد وي نو دې معنا صفت او شان نرسي. لکه څوک ته تاسو کې کیف حالک ای فی ای حال انت بشی کنا فی ای حال تو کس صفت یا کس شان میں ہے مانا بیداشی پوشو یا ده لغوی مانا شولا. پا اصطلاح کی لفظ یدل علی بیان حیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما. وہ لفظ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے یا دونوں کی حالت کو بیان کرے. جو صدور فعل یا وقوع فعل کے وقت پائی جاتی ہیں. یعنی حال اغا لفظ دا چې دلالت وکي په دې خبرې باندې، یا حال هغه لفظ ده چې د فاعل یا د مفعول یا د فاعل او د مفعول دواړو حالت بیان کی. حالت چې کوم د فعل د صادرېدلو یا د واقع کېدلو په وخت کې موجود وي حالت ته بیان کی. پوه شئ. لکه جاءني زید راکبا، جاءني زید راکبن، جاءنی فعل لا، زید د دې فاعل لا، خو د فعل د مجیئت چې په کوم حال کې شوی ده، په کوم وخت کې چې فعل د مجیئت واقع کېدل، په وخت کې د فاعل څه حالت و نو راکبن ته بیان کړ چې هلکه تلل د زید په حالت د رکوب کې وشولو د سور و. پوه شئ. نو ګوره دې کې دی فاعل حالت ته بیان کړل. ضربت زیدا مشدودا، مو زید اول خو چې مو کله زید واله هغه حالت څه و نو مشدودن ته حالت بیان کړ چې لکه تړلې شوی و. څه تړلې شوی مو زید اول په داسې حال کې چا تړلې شوی و. یا لقیت عمرا راکبین، مفعول حالت بیان دیګ ځکه د زید مفعول مشدودن کې د زید مشدودن د زید مفعول حالت بیان کړل. لقیت عمرا راکبین، لقیت فعل لا، تو ضمیر دی فاعل لا، امر مفعول به لا. نو د امر او د متکلم ملاقات شوی دا. خو اوس د امر او د متکلم ملاقات چې کېده نو د دوړه په کومه حالت کې وو راکبین ته حالت بیان کړ چې د فاعل او مفعول دوړه، فاعل او مفعول دوړه دوی چې ملاقات کېدل نو دوی سوره وو. پوه شئ. حالت ته بیان کړل. اوس فواید قیود دو طرح شو. فواید قیود الحال دا معرف ده، لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل او المفعول به او كليهما، دا تعریف ده. او په هر تعریف کې جنس او فصل وي نو په دې تعریف کې جنس او فصل دي. لفظ جنس تا دا هر لفظ ته شامل لکه حال وي او کا نوي. يدل على بيان هيئة، دا فصل ولا دین تمیز و طلب ځکه چې تمیز په ذات دلالت کوي او حال کې مساوي چې په حیات او په حالت باندې دلالت وکي.
پوه شو د هيئت اضافت چې فاعل او مفعول طرف ته شوی دا نو دا فصلی ثانی دا د څه دا د فصلی ثانی دا دویم فصل دا دین هغه وتلو چې د فاعل او د مفعول نه علاوه حالت بیانوي لکه موصوف صفت وغیره وغیره ځکه چې صفت د موصوف حال بیانوي کنه نه ته وتلو نتی وتلو وغیره ٹھیک ده کنه ها دې څه باندې پوه شو وقد يكون الفاعل معنويا په مضارع باندې قد داخل کړل او چې مضارع باندې کله قد داخل شي نو دې نه دې طرف ته اشاره وی چې اوس د کوم حکم بیانېږي د قلیل الاستعمال دا د څه دا قلیل الاستعمال دا او کثیر الاستعمال او عام حکم هغه ابل دا ٹھیک ده کنه نو دې زنه مصنف دې طرف ته اشاره وکړه چې کله کله به د حال چې د کوم فاعل نه وکی کیږي دا فاعل دا معنی وي فاعل بس وی دا معنی به وي ٹھیک ده کنه روز پوښه یا دا سم ملي شوی چې دې نه مصنف دا بیانوي چې حال به د فاعل نه وکی کیږي او فاعل کی تعمیم دا عام دا فاعل څه دا عام دا کدا فاعل معنوي او ک فاعل لفظي وي ٹھیک ده کنه اوس فاعل لفظي څه ته ویل شي او فاعل معنوي څه ته ویل شي دی فاعل لفظي نه مراد اغا فاعل لا فاعل لفظي یا مفعول لفظي دواړه وسکوي ښا فاعل لفظي او مفعول لفظي څه ته ویل شي فاعل لفظي او مفعول لفظي نه مراد اغا فاعل یا اغا مفعول دی چې د فاعل فاعلیت او د مفعول مفعولیت د لفظ کلام نه سمجھتا روشي چې د فاعل فاعلیت او د مفعول مفعولیت د لفظ کلام نه سمجھتا روشي د خارجي څه شي اعتبار کول ضرورت وتا نوي پوښه خارج نه د څه شي اعتبار کول ضرورت وتا نوي او د فاعل او مفعول په خپل ملفوظ وي فاعل او مفعول په خپل مذکور او ملفوظ وي پوښه فاعل او مفعول په خپل مذکور او ملفوظ وي لکه جاء زید راکبا جاء زید یا جاء زیدون راکبا نو دې کې وګوره زید فاعل لکنا او د لفظ کلام نه د زید فاعلیت سمجھ ترسي او زید په خپل په کلام کې ملفوظ هم دا پوښې په یا ضربت زیدن مشدودن د زید مفعولیت د لفظ کلام نه سمجھ ترسي او زید مفعول په خپل په کلام کې مذکور او ملفوظ دا پوښې په پوښې په ها او فاعل او مفعول معنوي مطلب څه ده اغا فاعل او مفعول د فاعل معنوي او د مفعول معنوي نه مطلب څه ده اغا فاعل یا اغا مفعول چې د فاعل لفظي خلاف وي فاعل لفظي خلاف وي او دا بیا په دوه قسمه ده دوه صورتونه دي یو صورت دا ده چې د فاعل فاعلیت او د مفعول مفعولیت د لفظ کلام نه سمجھ تروشي لفظ کلام نه خدا فاعل یا مفعول مذکور نه وي ملفوظ نه وي بلکې مقدر وي سوي مقدر وي لکه زید فی الدار قائما دې کې زید مبتدا ده او فی الدار جار مجرور متعلق دي استقر فعل پورې
و استقر فعل کې هو ضمیر ذل حال ده هو ضمیر د استقر فاعل ده او ذل حال ده او قائما ته حال ده نو په دې کې وګوره د لفظ کلام نه خو دې ته پته ولګی د هو ضمیر شته ده ٹھیک ده کنه لفظ کلام نه سمجھ ترول چې زید فی الدار د فی الدار استقر پر متعلق ده نو استقر کې بسوي ضمیر به کنه ٹھیک ده کنه دوره خو سمجھ ترول چې فاعل شته ده لفظ کلام نه فاعل سمجھتا روغله خو مذکور نه ده بلکې هو څه ده مقدر ده هو څه ده مقدر ده نو قائمه نه پر څه شول حال شول دویم صورت دادا چې د فاعل فاعلیت او د مفعول مفعولیت نه خو د لفظ کلام نه سمجھ ترسي یا د فاعل فاعلیت او د مفعول مفعولیت نه مذکور وي یعنی نه ملفوظ وي او نه د لفظ کلام نه سمجھ ترسي دویم صورت سو چې د فاعل فاعلیت نه د لفظ کلام نه سمجھ ترسي او نه مذکور وي ملفوظ وي پوښه لکه مثال به شي هذا زید قائما هذا زید قائما دا د مفعول به معنوي مثال لا چې کله حال وکوي د مفعول به معنوي نه و دې ځکه قائما دا حال وکیدا قائما څه وکیدا حال وکیدا د مفعول معنوي نه ٹھیک ده کنه هذا زید قائما اصل ترکیب کې هو هذا مبتدا و زید فاعل ده خبر ده هذا مبتدا و زید څه ده خبر ده مبتدا خبرونه کې جمله اسمیه خبریه خود دې کې دا ها حرف تنبیه ده ها څه ده حرف تنبیه ده نو دا وذا اسم اشاره ده نو تنبیه نه به انبهو فعل روزي و اشاره نه به اشير فعل روزي نو سبب شي اشير الى زيد وانبه على زيد قائما پوښوي نو په دې مثال کې وګورم زید په واسطه د حرف جر سره مفعول به ده زید په واسطه د حرف جر څه ده مفعول به معنوي ده پوښوي او قائما دې نه حال وکړه او په دې کې د زید مفعول به دا نه دی نه ملفوظ ده او نه د لفظ کلام نه سمجھ ترسي نه څه ده کلی هغه پوس کې نه پوښي نه ملفوظ ده او نه دی لفظ کلام نه سمجھ ترسي خود کلام کوم چلاو چلا کلام کوم چې جاری ده د کلام د چلاو جاری کېدل نه متملميږي چې د ځکه هاذا چې ده کنه د دې تنبیه او د اشاره لپاره ده پوښي د هاذا نه اسم اشاره او تنبیه سمجھ ترسي پوښي نو زید مفعول به نه جوړيږي خو په هغه صورت کې مفعول به جوړيږي چې کله متکلم طرف ته دا منسوب شي چې کله متکلم طرف ته شي منسوب شي نو هغه د وجه بیا مفعول به جوړيږي په نشه په معنا په دې مثال پوه شو دوره په کې سنشته معنا هاذا اسم اشاره خو دې کې ها حرف تنبیه ده او ذا اشاره ده نو دې کتاب اصل شي اشير الى زيد ونبه على زيد قائما نو زید دې کې په واسطه د حرف جر څه شي ده مفعول به ده ٹھیک ده کنه کله کلام ته وګوري کنه نو په دې کې هاذا زیدن کې هاذا زیدن قائما کې د زید نه په لفظونو کې مذکور ده ملفوظ ده ٹھیک ده کنه او نه د کلام نه دا معلومه کې چې دې کې دا مفعول به ده لفظ کلام نام دا دې مفعولیت نه معلومیږي خو چې کلمو دې تنبیه او دې اشاره تنبیه او اشاره تر ته سوچ وکړه چې په دې کې ها حرف تنبیه ده او ذا اسم اشاره ده او چې کلمو نسبت متکلم طرف ته وکړه متکلم طرف ته منسوب کړه نو متپته لګي چې لکه دې کې د زید د حرف جر په واسطه سره مفعول به ده او د قائما دغه نه حال وکړه پوینه شپه نو وقد يكون الفاعل معنويا كلب فاعل معنوي نه زيد في الدار قائما لان معناه زيد استقر في الدار قائما ذکر دې معنا چې زيد استقر في الدار وكذا المفعول به امدار مفعول به نو هذا زيد قائما فان معناه المشار اليه قائما هو زيد
بس دا ښه